وطن دے پاکستان زندہ باد پائندہ باد السلام علیکم گڈ مارننگ پخیر راغلے سهارم پخیر او 13 اگست دیارلسم اگست او نن د جشن شپه ده سبا به 16 اگست وي الحمدلله او ډېر الله دې وکړي چې دا ډېر پرامن طریقې سره تیر شي ډېر پرسکونه تیر شي د خدای مکه داسې څه حادثې ونه شي یا داسې حالات خدای مکه کریټ نه شي بلکې غټه خبره دا ده چې دې ځله 14 اگست سیلیبریشن چې څومره هم دي نو هغه د آرمي انډر ابزرویشن کیږي د آرمي په وساست باندې کیږي لګیا دي مختلف ټارګټ شوي ځایونه دي هغې ویلي چې دا ځایونه د مختلف علاقې دي ضلعې دي ښارونه دي چې دلته موږ کوو دې نه علاوه چې کوم کیږي نو هغه به یا ګورنمنټ به کوي یا به پرایویټ خلک یې کوي بټ آی ایم شور چې انشاءالله سیف بھئی او بله غټه خبره ده چې پوره پاکستان کې سیلیبریشن روان دی نٹ اونلی ان پاکستان نه بهر چې څومره اوورسیز پاکستاني دي هغوی په خپلو کورونو باندې فلیګز لګولی دي او هغوی هم په دې تمه دي چې د 14 اگست دا شپه چې دا به سیلیبریشن سره مانځلې کیږي او غټه خبره هر ځل مونږ وایو چیرې دا اختر ښایسته دی دا روژه مزداره ده دا 6 ستمبر ښه دی دا 14 اگست ښه دی خو واقعي دې ځله څه هټ کې سیلیبریشن پلان شوي دي او الله دې وکړي چې هماغه شانده سرته ورسي نو پاکستان زنده باد او نن ما او روز چې دی وایټ او ګرین کمبینیشن کې راغلي وو د جنډې رنګونه مونږ راغشتي ځکه چې مونږ هسې هغه سول میټ کسان یو دواړه یو بل سره ایک جا والا سین دی نو هغه چې ویلکم ورته وکړم السلام علیکم وایټ او ګرین جوړه کدا ته یاد شي یو ځل مخکې ما ورته داسې ګرین وایټ بالکل او ما وایټ اچولی تا ګرین اچولی سیم کمبینیشن او دا یو د خوشحالي اظهار دی او دا هغه جذبه د هغه ایموشنز دي چې هغه مونږ دغه شانتې مونږ ویل چې مونږ به سیلیبریټ کړو چې نن ستا زما ورځ ده نو ما ویل چې دا چې نور هم زیاته ښکلي وي نو ډېره مزه به او غټه خبره دا ده چې پراپر سیلیبریشن به انشاءالله سبا مارننګ شروع کېږي سبا به چې دی نو انشاءالله ډېر سرپرایزز ستاسو لپاره د خیبر په شیشې باندې بلکې پوره خیبر نیټورک باندې نٹ اونلی خیبر سهار کې پوره خیبر نیټورک باندې روز او نن موږ روز ته چې نو ایکسرسائز آزادی ہے جا جی لے اپنی زندگی روز مزې کوه مزې ما ویل چې نن به مونږ هم مزې وکړو سیټ څومره ښایسته ښکاري روز دا فیری لایټس ښکاري او جنډه د پاکستان پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان واہ 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 واٹ اے جذبہ بلیو میں جب آپ 10 قسم سانگز 10 ملی سانگز واره جذبه حد نه پیک ته ورسي and that's why روز چې کله داسې قسم جنګونه تیر شوي دي نو په هغې کې د ملي سانګز څومره غټ کردار ادا کړی دی لکه موږ عام یو مطلب سمپل شو کې ولاړ یو خدای مکه د جنګ په محاذ باندې نه یو ولاړ خو چې موږ دا ملي سانګز اورو یو جذبه سیوا کیږي نو سوچ وکړه چې کله د جنګ په محاذ باندې یو کس ولاړي او دشمن سره فایټ کوي او شاته ورسره په بیک ګراوند کې داسې ملي نغمې رواني نو خو دشمن مخ سر واني جذبه ډبل ټریپل شي بیا ټریپل شي نو ځکه خو بیا ګوره وایي شاهین تو شاهین ہے نا ها روز تاسو پلان کړی دی 14 لا نو ما بس خیبر سهار خو دی خیبر سهار خو ماشاءالله دی نن هم دی او سبا هم د خیره دی اخو سیلیبریشن وی هر کال وی او ما خپل چې کوم زما خپل ځای دی جم اکټیویټي دا کیک کټینګ دی جنکای برازي او ما مارته ویل چې ډریسز لکه شرټس وغیرہ گرین کې سره ټچ گرین پکې ورکه او بس ډیکوریشن وغیرہ هر څه پلان ظاهره خبره ده پاکستان دی او پکار دی چې مونږ هغې سره ډېره زیاته مینه وکړو هټ کې مینه وکړو لکه نه د څه مقصد لا څه مطلب لا یا خولو دپاره دا زمونږ د دن نه دن نه ایموشنز دي د ډیپت ایموشنز دي دا خولو والا ایموشنز خولو والا نه دي زمونږ انشاءالله سبا سهار به چې دی هم تاسو سره وي او بیا به مونږ ځو د خود مختار صاحب د سایډ نه اورفنز ته به ځو یو واړو ماشومانو سره به سیلیبریشن کوو د 14 اگست شاید هغوی هم په دې خپل ملک باندې حق دی نو څه ټوایز موایز دا کیلونې ملونې څه خوراک مراک شیزونه به ولاړم او هغوی سره به فلیګز به ولاخلم هر څه یو څه خو بومبو والا یو نه سي نه هغوی غریبانان څه ابن نورمل وي څه معذوران وي سره هغوی نو هغوی toys is more than enough for them خدا به مونږ وایو exactly سبا به انشاءالله زه خیم هم تاسو ته چې دغې نو ځکه وایم چې د ازادۍ حق هر چاله حاصل دی نو هغه کسان هغه ماشومانان هم په دې کې مه هېروئ او هغې په دې مقصد پوهوئ چې د ازادۍ مطلب څه دی ټیک شو او دا یوم آزادی ده جشن آزادی ده ټیک شو هغه یوم دفعه چې ده هغه 6 ستمبر باندې راځي دس ون از یوم آزادی په دې تاریخ باندې زموږ خوږ ملک پاکستان په وجود کې راغلی چاره یو دو درې کسان نه تپوس کو دا فني ویډیوز راغلي دي
وی دا 14 اگست همیشه په 14 اگست باندې راځي. دوه کسانو وایي یاره وی حکومت نافین دی چې د دې دا تاریخ لږ مخکې رسوي. पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान اصل کې زمونږ یو یاسې لکه دا یو نفسیاتي عادت شو مونږ زر هر څه راولو په حکومت واچو لکه حکومت ته درخواست سنسس خبره داسې ده چې مونږ دونه سایکي هغه شوي یو چې مونږ هر شی هغه وایو چې دا حکومت نو هر کار د حکومت نه دی څه کار زمونږ خپل هم دی چې مونږ په خپله یې ایگزیکټلی بله غټه خبره چې څومره هم کسان زمونږ دا شو ګوري کو په سوشل میډیا ګوري کو په فیسبوک باندې ګوري کو هر ځای کې ګوري مهرباني وکړئ خپل هلکان چې ستاسو د کورونو نه وځي او په بایک باندې وځي نو خاص خصوصي هدایت ورکړئ یا نن چې دی بایک مه ورکړئ ماشومانو له مهرباني وکړئ خدای مکه دا نن شپه یا دا بایک ویلې دا خدای مکه د هغې د ژوند اخیری شپه هم کیدی شي نو پلیز هغه میندې هغه پلاران چې هغې ټي وي ګوري نو هغې ته خواست دی چې کوم هلکان بایک لري نو پلیز نن شپه هغې بایک باندې مه پرېږدئ دا د هغې د ژوند سوال دی ولې چې هلکان د چام نه مني روز او هغې ویلینګ او یو شی یو بل سره ریسینګ کوي ویلینګ کوي بل دا دی چې فایرنګ کوي نو پکار دی چې نن په ورځ دا اسلحه وغیره نن څه چې ډیلی دا پکار نه ده خو دې کې مړي خامخا کېږي او دې کې شوي هم دي اچھا قصور به یو ستا وي او تا سره به چې څونه ګاډي او هر څه جنګېږي هغه چې دی جنګېږي ما به چې راشه ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا تہاں بڑھتی رہے یہ روشنی چلتا رہے یہ کارواں दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान دل پاکستان سره به ریلیټډ یو بله خبره زه وکړم هغه لږ سیریس نوټ باندې ده چې مونږ مسلم کنټري کې اوسېږو الحمدلله مسلم ممالک کې مونږ اوسېږو زموږ دا ملک په ډېرو قربانو مونږ ته حاصل شوی دی کله چې انډیا اوس دا هغه بزدلان وار کړو نو زمونږ مسجد او مدرسې پکې شهیدانې شوې وې او مونږ ډېر چې دی نو په دې باندې چې دی نو فایټ وکړو ډېر هم جنګونه وکړلو مونږ زیات ټیس په سر رسېدلو چې زمونږ جوماتونه او زمونږ مدرسې شهیدې کړي دي نو چې کله یو دشمن داسې حرکت کوي نو مونږ وایو چې یاره د دشمن کور ته نه نوځو د هغه هر څه تباه کړو خو چې کله یو مسلمان بحیثیت یو مسلم کنټري کې اوسېدونکی پاکستان کې اوسېدونکی چې جوړ هم د لا اله الا الله محمد رسول الله په کلمې باندې جوړ دی او د هغه ځای اوسېدونکی راپاسي او هغه مسجدونه شهیدوي روز نو دا د کوم ځای انسانیت دی او دا د کوم ځای مسلمانیت دی چې ستا اسلام آباد کیپیټل دی کو اسلام آباد کې جماعتونه اسلام آباد کې وایي چې خیر سی ډي اے چې دی دا راکړي څه 50 نه زیات جماعتونه ما دا هم اورېدلي چې په کې خیبر پښتونخوا هم ده بټ زه دا نه وایم چې تاسو د ملک دپاره کار کوئ بېشکه وکړئ خو جماعتونه شهیدول دا د کوم ځای چې دی نو دا چرته نه تاسو کې زه به دا وایم چې بیا خو تاسو مسلمانان نه یې چې تاسو په خپله راپاسئ او خپلې مدرسې او خپل جوماتونه شهیدوئ نو پلیز دا مسلمانیت کې نه راځي موږ پاکستانیان یو موږ چې موږ اکثر وایو که نه چې موږ په جنګونو کې هغه برتري حاصلو دغه وجه دا چې موږ سره د الله تعالی د سایډ نه قوت شي او د کلمې نوم د کلمې دی او بل خبره دا ده چې دی به انکروچمنټ دی نو انکروچمنټ چې کله هغه جوړېږي نو هغه ټایم تاسو لکه شل کاله لس کاله پنځلس کاله دېرش څلوېښت کاله مخکې چې دا جوړ شوي دی او ټریل روان دي دې کې عبادت یې کېږي دې کې نو هغه ټایم چاته چې چا دا اپروول ورکړه هغې ته دا پته نه چې دا د ښکلا په منځ کې به راځي آړې به راځي ګرین بیل په خرابېږي دا به کېږي ما خو یو ځای کې هم چا نه ونوي چې اسلام آباد چې دی د جومات په وجه باندې بدرنګ ښکاري یا کې پي کې د مدرسې په وجه باندې بدرنګه ښکاري دا خو د هغې حسن د ښکلا ده دین دی نو ته څنګه خپل دین خرابوې لګیا او ته په جوماتونو باندې حمله کوې نو پلیز دا یو وړوکی اپیل دی چې په هر څه زما د عوام راپاسي نو بیا په داسې خبرو ولې نه راپاسي چېرته د مولانا فضل الرحمان صاحب هغه اوس ولې نه راپاسي چې کله په جوماتونو باندې اوس چې دی شهیدان کېږي نو دا یو وړه خبره وایم چې دا زه نن خامخا به کومه اوس په واله یو وړه غونډه کې دمه ولې چې موږ سره ډېر زبردست مېلمانه دي पाकिस्तान जा 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 पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा
دل دل پاکستان جا جا پاکستان اینڈ پاکستان زندہ باد پائندہ باد نن 13 اگست ٹونن مکسر ډیر ماشاءالله غوي کنه محترم ملمانه ناسي د پاکستان په خلا په بهتره او پاکستان مونږ له سره کړو مونږ سره ورکړ په دې باندې خبرې اترې کې ډیر محترم ملمانه ناسي روز اول ستاسو سایت ته بیا وز خپل سایت بالکل زما سایت ته دی او زما سایت ته چې دی او ډیره خسته تا خلا خبرو کو خلا مونږ سره ناسته ده نو په کار دی چې مونږ اول خلا چې دی هغه انټروډیوس کو نه ماشاءالله ټول خلې ډونټ بی لکه مایند نه کوي Don't be jealous, او کنه لګ guys. دلته چې دی ما سره بالکل جوخته ناسته ده او ډیره زبردست یو خلې خایست اول ځکه وایم چې فیمیل ده او فیمیل چې خسته نه نو بیا چرته کیږي نو موږ سره دی جی رباب مهدی چې دا وفاقي محتسب ده او دا وفاقي محتسب ډیر ګران نوم دی او ډیر درون نوم دی نو مغې نه به تپوس کو چې دا آخر څه دي بلکہ دا چې وہی جس کا کوئی نہیں سنتا ان کی یہی سنتے ہیں ان کا وفاقی محتسب سنتا محتسب ہے سنتے ہیں اور وہ پرابلمز وہ مسئلے مسائل چاہے بلزے کے نشے حل کے دے تو لوگ انہی کے پاس آخر میں ان آ کے در اور پہ آ حل کے جو ہے کھڑے وہ ہوتے نکال لیتے ہیں نو جی ویلکم السلام علیکم تھینک یو سو مچ صبح کا آغاز میرا انتہائی خائستہ اور حسین چہروں کے ساتھ ہوا ہے تو اللہ باقی کا بھی دن آپ لوگوں کی چہرے کی مسکراہٹ ایسے ہی قائم رکھے انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ ہمارے وطن عزیز کو مزید ترقیاں مزید بلندیاں دے ایک میں تھوڑی سی کریکشن کرنا چاہوں گی کہ میں صوبائی محتسب ہوں صبح محتسب تو اس میں لیکن آپ نے بہت خواتین نے انٹروڈکشن کروایا تو بہت اچھا انٹروڈکشن اس لیے تھا کہ ہمارے ملک میں اس وقت ہوپ کی بہت ضرورت ہے ایگزیکٹلی ہر وقت جہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ یو نو گڈ نیوز ڈزنٹ میک نیوز ٹھیک ہے ہمیشہ غلط اور ہوپ لیسنس کی سٹوریز بنتی ہیں لیکن وہ ادارے جو کہ لوگوں کے تحفظ کے لیے بنے ہوئے ہیں لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے بنے ہوئے ہیں لوگوں کو رسپائٹ دینے کے لیے بنے ہوئے ہیں ان کے بارے میں اس طرح سے اویئرنیس نہیں ہے جیسے کہ ہونی چاہیے اس پہ بات کریں گے رباب صاحبہ باقی مہمانوں کو بھی ہم جو ہے تو اپنے ساتھ رول پہ لے لیں گے ډیر محترم زه ورته اکثر وایم استاد محترم او د ادب او آداب سره تعلق لرونکي یو ډیر بهترین شاعر یو بهترین کالم نگار یو بهترین پروفیسر احمد الهاجی صاحب السلام علیکم السلام علیکم بخیر طبیعتونه خیر ټیک ټاک څنګه جوړ ډیر موده پسه کال خوش ہو کالو شو واقعی وہی نہ خط او نہ پتہ او نہ کیسٹ سمجھا اچھا مینا تا خیال کړی دی دی چې आवाज راشي کنه نو داسې لګي چې اوس به وی چې یہ ریډیو پاکستان ریڈیو پاکستان لراز نه خو لکه د دې هغه आवाज هغه یو روب دا आवाज اچھا جب بھی آپ مطلب چې کله د احمد الهاجی سے بواز تاسو اوره کنه دا ځینی آوازونو کې داسې فیل کیږي ان مای ز چکم فیل کوم ما داسې لګي جیسے باپ کی آواز نکل کے آئی ہے روب داب والی آواز نکل کے آئی ہے یس خوبصورت ماشاءاللہ مونږ سره دی جی د ریډیو خبره تاسو کو نو مونږ سره دی انجینئر ریاض احمد اورغزئی ډیپټي کنټرولر هیډ اف انجینیرینګ سیشن دی ته ویلکم کو په خیر راغله ډیره مهرباني السلام علیکم ونس اگین دا زموږ دویم کور دی او ما ته اړو لګي نه چې زه لکه فرست ټایم راغلم ما ته داسې لګي زه تاسو سره هر وخت ملاویږم روزانه ملاویږم دغه وجه ده چې خیبر ته خلک د خپل کور په نظر ګوري خیبر اټریکشن اټریکشن هم داسې دی موږ سره جی ناشته پی ایچ ڈی سکالر موږ سره ناشته محمد عباس صاحب دی ته هم ویلکم کو په خیر راغلی جی ډیره مهرباني جی څنګه عباس صاحب تاسو خیر جوړی الحمدلله جی بس کوماین کوي نو ناول به موږ لیډیز فرسٹ وی روټه بشک په واده خاده کې تاسو خوري سړی پہلے خوري ہاں کیونکہ جب بھی کھانے پینے کی باری شادی اس میں آتے تو خواتین کو پیچھے تش سمیل کو چې هغه د روټه کولا شو اچھا رباب صاحبہ لوراشو رباب صاحبہ چونکہ آج 13 اگست کل انشاءاللہ سیلیبریشن اور 14 اگست کی سیلیبریشن آج سے بلکہ شروع ہو جائے گی تو بینگ اے پاکستانی ماشاءاللہ آپ کا عہدہ بھی ایسا ہے کہ سرکاری عہدہ ہے اور بہت بڑا عہدہ ہے ماشاءاللہ تو کیا کہیں گے پاکستان کے لیے کیا کیا اور پاکستان نے کیا دیا دیکھیے پاکستان ہے تو ہم ہیں بے شک ہماری آئیڈینٹی ہماری اس وقت جو دنیا میں قدر ہے وہ پاکستان کی وجہ سے ہے ایگزیکٹلی اور میں ایک تھوڑا سا آپ سے گزارش کروں گی کہ جیسے میں پہلے عرض کری تھی بہت جلدی مجھے پتہ ہے کہ ہمارے بہت معتبر پروفیسرز بھی ہیں فرام اور آپ لوگوں نے تھوڑا سا میری طرف ہائی لائٹ بھی پہلے کیا ہے تو میں بہت جلدی پہلے تو سیلفشلی اپنے ادارے کے بارے میں کیونکہ
بتاؤں گی کہ جیسے میں نے کہا تھا کہ وی نیڈ ٹو گیو اسٹوریز آف ہوپ، ہمیں امید دلانے کی ضرورت ہے. تو میرا جو مینڈیٹ ہے، میرے مینڈیٹ میں 2 چیزیں آتی ہیں، ایک ورک پلیس پروٹیکشن اور دوسرا وومنس پراپرٹی رائٹس. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان گنت، چاہے آپ یونائٹڈ نیشنز لے لیں، چاہے آپ دنیا بھر میں دیکھ لیں، جب پاکستان کا ایک پرسپیکٹو آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں کی خواتین اپریسڈ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا کہ یہاں پہ باقاعدہ ادارے بنے ہوئے ہیں. کیونکہ امپاورمنٹ کیا ہے؟ فائنینشیل امپاورمنٹ. Exactly. تو اگر ایک ادارہ بنا ہوا ہے جو کہ خواتین کے لیے مفت عدالت ہے، ایک تو مفت عدالت ہے، دوسرا اسپیڈی جسٹس ہے، لیکن اویئرنیس نہیں ہے نا. اور اس میں آپ کو ایک گزارش کروں گی کہ ہمارے مینڈیٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ اللہ لوگوں کو ڈاکٹروں اور کچہریوں سے بچائے، لیکن ہمارے ادارے میں ہمارے پاس مینڈیٹ ہے کہ 60 ڈیز میں ہم لوگ فیصلہ کر دیتے ہیں. واہ. پراپرٹی کا بھی اسپیڈی ٹرائل بھی ہے، مفت عدالت بھی ہے. اور دوسرا بہت جلدی میں کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں، وہ ایک دفعہ نیپولین نے بھی کہا تھا کہ گیو می گڈ مدرز اینڈ آئی گیو یو اے گڈ نیشن. تو جب تک ہماری، آپ جی بی وی کی بھی بات کریں، مختلف کی، جب ہماری خواتین فائنینشلی امپاورڈ ہوں گی تو امپاورمنٹ آئے گی. اور دوسرا بہت اہم پاکستان کے حوالے سے، ہمیں دیکھیں جو بھی سویلائزڈ نیشنز ہوتے ہیں وہ اپنی ہسٹری کبھی نہیں بھولتے. بالکل. آپ مجھے بتائیں کہ گاندھی جی کا بہت کوشش تھی، ہمارا پاکستان کی سول خیبر پختونخوا ہے. صحیح. اور کیسے قائد اعظم نے، کون تھے قائد اعظم کے ساتھ لوگ؟ سردار عبدالرب نشتر جی. پیر مانکی شریف جی. جلال بابا فرام جی. ہزارہ. تو میں میڈیا کے توسط سے بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ آیا کیا ہمارے سلیبسز میں ان لوگوں کے بارے میں کیا کچھ بتایا بھی جاتا ہے؟ کیا ان کی لیگسی کو کنٹینیو کرنے کے لیے ان کی موومنٹ پہ؟ اور میرا یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے، دیکھیں وی آر ناٹ ہیئر ٹو promote dynasties, but what we are here to do is promote the legacy and the good work کہ ان کی کیا موومنٹ تھی. اور آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ کیسے پورا خیبر پختونخوا قائد اعظم نے سب سے پہلے سرحد کا دورہ کیا، پورے سرحد کا دورہ کیا. اور پھر ان کے ساتھ یہ عنایت کبریا بھی تھے، اور اس میں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی، جو کہ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن یوتھ تھی، جو کہ ان کے دورے اناگوریٹ بھی کرتے تھے، ان کو پروٹیکٹ بھی کرتے تھے اور ان کو پروموٹ بھی کرتے تھے. بالکل. تو خواتین کی آپ کو پتہ ہے ان کی بہن بھی ان کے ساتھ ہوتی تھی. اور یوتھ پہ پھر اسی مسلم فیڈریشن کو انہوں نے کہا قائد اعظم نے کہ یہی محب وطن ہے، یہی میرے ساتھی ہیں، اور یہی یوتھ ہمارے لیے امید کی کرن ہے. اچھا رباب صاحبہ یہ بتا دیں، جیسے کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی مثالیں آپ نے دی ہے اور تاریخ میں لے جا کے آپ نے ہمیں اچھی اچھی مثالیں دی ہے. اب یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے ان تاریخ کا ذکر کیا اور جو چیزیں وہاں پہ قائم کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ یہ ہوگا وہ ہوگا یہ ہوگا، آیا ان چیزوں کو ابھی بھی مطلب ہم ہمیشہ منگوائی کو نا پاکستان داؤشو پاکستان کے دل تدا رشوت چلی گی، دل تدا کی گی، دل تدا میرٹ تپوس نشدہ نشا، آیا ان چیزوں کو ابھی بھی مانا جاتا ہے، اس پہ عمل کیا جاتا ہے؟ دیکھیں چیلنجز تو ہم لوگوں کو ایک بات یاد رکھنی پڑے گی کہ ہمارے اندر اور جن کو آپ فرسٹ ورلڈ کہتے ہیں، تھوڑا سا یہ فرق ہے کہ the systems need to be in place. اب جیسے ہی میں نے اوتھ لیا تو تقریباً میرے پاس 2500 کیسز کی پینڈنسی تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس برطانیہ میں بھی پریکٹس کرنے کا لائسنس ہے، کارپوریٹ لائر کا پروفیشن بھی میرے پاس ہے. ہم لوگ اگر چاہیں تو 500 پاؤنڈ 1 آور میں لے سکتے ہیں. بالکل. لیکن میں اگر اس جاب پہ آئی ہوں کیونکہ یہ میرا وطن ہے، یہ میری مٹی ہے، وطن عزیز. اور اگر آپ اس کو مانیٹری اس میں دیکھیں تو ہم لوگوں کی کیا سرکاری تنخواہ ہوتی ہے یا کیا سرکاری بجٹ ہوتا ہے. میرا آنا کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے صوبے کو کام کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے صوبے کو
काम نہیں کرنے رباب صاحب، والوں کی تھوڑی میرا- گپ شپ میں ایک بات کر میرا- لوں گی. میں- جی بالکل آپ کی بات کی طرف آؤں گی. تھوڑا سا کمپلیٹ جی، کرنے جی. دیں. کیا چینج آیا ہے؟ ایک کوالیفائڈ جو ہمارے پاس پینڈنسی تھی 80 کیسز میں روز سن رہی ہوں, روز کے روز 10 لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے, مطلب ان کے کیسز ریزالو ہو رہے ہیں. تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے, ٹھیک. سسٹمز کو ان پلیس ہونا چاہیے, اور کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو. یہ آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ریز کیا ہے کہ میرٹ پہ ایگزیکٹلی. میرٹ پہ پوسٹنگز ہوں, میرٹ پہ, اور ہم لوگوں کو ہیرو ورشپ کرنے کی بجائے کوئی بھی پروونس ہو, میں پورے پاکستان کی بات کر رہی ہوں, کیونکہ کسی بھی ایک شخص کے پاس پورے سسٹم کا سولوشن نہیں ہوتا. اور نہ اتھارٹی تو ہوتی ہے. ہمیں سسٹمز کو ان پلیس, دیکھیں پاکستان کی انٹینشن کیا تھی. اٹ واز مینٹ ٹو بی این اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ, جس میں کہ ایک تو مجھے لفظ, اور اٹ واز مینٹ ٹو بی این انکلوسیو اسٹیٹ. وجہ کیا تھی بننے کی کہ وہاں پہ ہندوستان میں جو ایک مائنورٹی کمیونٹی تھی جو کہ اس وقت مسلمان تھے, ان کے اوپر مظالم ہو رہے تھے, ڈسکریمنیشن ہو رہی تھی. تو اصل میں تو پاکستان کا قیام فریڈم آف ریلیجن کی بیسس پہ ہوا کہ, اور پھر قائد اعظم نے 2 نیشن تھیوری کی بات ہوتی ہے, لیکن قائد اعظم کے پاس ایک بک دی گئی تھی جس میں کہ ہندو کمیونٹی کے بارے میں کچھ اچھا نہیں لکھا گیا تھا. تو قائد اعظم نے اس بک کو سائن کرنے سے انکار کر دیا تھا, کیونکہ ہی آرڈنٹلی بلیوڈ کہ یہ وہ ملک ہے جہاں پہ سارے مذاہب کو فریڈم ہے پریکٹس کرنے کی, اپنے ریلیجنس کو, ٹھیک, ایکول سٹیزنشپ ایکولیٹی کی پہ طرف تھی ہو بات. گئے, بالکل. اور سسٹمز کے بارے میں بھی جو جناح کی ایک ویژن تھا ہر باڈی کے بارے میں, وہ تو اسی طرح سے اگر ہم لے کے چلیں قائد اعظم کے ویژن تو کے میرے خیال سے مطابق, خواب ہی رہ گئے کچھ سالوں سے. اگر دیکھا جائے ویژن صرف خواب ہی رہ گئے, کیونکہ سسٹم کچھ اور ہے, چل کچھ اور رہے, ہو کچھ اور رہے. ویژن میں بلر ہو گیا. Blur ہو گیا. تو تھوڑا سا میں اس میں یہ بھی ایڈ کروں گی کہ سسٹمز میں بہت ساری چیزوں میں ہمیں امپروو ہونے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ لیکن ضرورت ہے. ایک چیز, کیونکہ آج 14 اگست کا بھی دن ہے, 13 تو اگست. آپ یہ دیکھ لیں کہ چاہے سسٹمز کیسے بھی ہیں, یہ بھی مسکرا رہے ہیں, آپ بھی مسکرا رہے ہیں, آپ دونوں کی چہرے کی مسکراہٹ بھی اللہ. آپ کو پتہ ہے کہ انڈیکس کے مطابق وی آر دا ہیپیسٹ نیشن. الحمدللہ. جو ہماری اسٹرینتھ ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ کیا کچھ ہمارے ساتھ نہیں ہو جاتا, لیکن ہم اس کو ریزیلینٹ کیسے ہیں, ہم ہر چیز کو خوشی سے برداشت کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا ایک یونٹ بہت اسٹرانگ ہے, اینڈ دیٹ از آور فیملی یونٹ. اور جو ایک انسانیت کا بھی جذبہ ہے, اور ایک مشکلوں کو مسکراہٹ کے ساتھ جو برداشت کرنے کا جذبہ ہے, دیٹ نو بڈی کین ٹیک اوے فرام اس. اور جو آپ کی مسکراہٹ ہے, جو آپ کی ریزیلینس ہے, وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ دس نیشن اسٹل ہیز ہوپ. میں اپنے یوتھ کو بھی یہ میسج دوں گی کہ بہت مشکلیں, رکاوٹیں بھی ہیں, مگر اس پہ ڈو ناٹ گیو اپ آن یور سیلف, ڈو ناٹ گیو اپ ہوپ, اینڈ مور امپورٹنٹلی ڈو ناٹ گیو اپ آن دس بیوٹیفل لینڈ دیٹ از پاکستان. ماشاءاللہ. اور آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اگر آپ چاہے تو آپ 500 یورو 500 پاؤنڈ ایزیلی کما سکتی ہے, لیکن آپ نے ترجیح دی اس کو اپنے ملک کو, آپ نے اپنے ملک کو اہمیت دی, کیونکہ ماشاءاللہ خلا کوئی ستونزی دی, مشکل ہے, یہ ہے وہ ہے, لیکن غٹ خبر دی چې ته په یو غټ او دو باندې راشي او خپل ملک د پاره راشي. اینڈ سیکنڈ تھنگ از چې ماشاءاللہ آپ فیمیل کے لیے کام کری, یہ ایک اور اچھی بات ہے کہ پاکستان کی خواتین کو آپ باشعور کر رہی ہے, ان کو امپاور کر رہی ہے, بہت اچھی بات ہے. آپ نے اس ٹائم سرکاری نوکری کی اور تنخواہ کی بات کی, تو میں اس سیریس نوٹ پہ ویسے نہیں لینا چاہ رہی ہوں, جسٹ مذاق میں لینا چاہ رہی ہوں کہ ہم تو ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ سرکاری لوگ کی تنخواہیں بہت ہوتی ہیں, ان کو فیول مفت میں مل رہا ہوتا ہے, ان کے میڈیکیشن ان کی فری ہوتی ہے, ان کے گھر کے کرائے نہیں ہوتے, ان کے یہ نہیں ہوتے, ان کے وہ نہیں ہوتے. تو یہ تو میں سوچ کچھ اور رہی تھی اور آپ کچھ اور کہہ رہی. میرے پاس اس وقت کوئی اکوموڈیشن, میرا سیٹ اپ 4 سدہ میں ہے. اچھا. تو میں آپ کو بتا دوں, جب سے میں نے اوتھ لی ہے, ہر تیسرے دن بعد مجھے اپنی اکوموڈیشن بھی چینج کرنی پڑ رہی ہے,
اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ اتنے لوئلٹی جو ہے نا, اتنے ایماندار آفیسرز میں نے آج تک نہیں دیکھے, کیونکہ یہاں تو سب سے پہلے جو آتے ہوئے اول زان دے بیا جہان دے دا خزانہ خو بیا نہیں بھی کرنے, یہاں تو یہ والا سین ہوتا میں ہے. آپ کو یہ بتاؤں کہ جلدی سے ایک اور بھی بات تاکہ تھوڑا سا ہو. جب میں آئی تھی تو اس وقت ایک الیکشن ہوا تھا برطانیہ میں کہ بہت زیادہ اختلافات ہیں مختلف ممالک کے اندر, مختلف کمیونٹیز کے اندر. تو کیا کوئی ایسے 21 لیڈرز ہیں تھرو آؤٹ دا ورلڈ جو کہ 21ویں صدی کے لیے ہوپ ہے, انڈر دا ایج آف 40. تو اس میں آپ کی بہن, وہ الیکشن تھا, آئی واز دا اونلی پاکستانی اوریجن جس کا نام ان 21ویں صدی کے لیڈرز میں تھا. تو مجھے ملکہ برطانیہ نے اس وقت ونسر کاسل میں خاص طور پہ دعوت دی تھی کہ میں آ کے وہ ایوارڈ لوں. تو وہ کوئنسائڈ کیا تھا اس وقت میں ریجنل کمشنر کا تھا پوسٹ پہ تھی. تو جب میں آئی تھی تو یہ آپ کا سرکاری اس میں بتا دوں کہ میں نے دیکھا تھا کہ وہ جو کرسی تھی میری وہ ٹوٹی ہوئی تھی, اور دیٹ ارجڈ می کہ یہاں پہ کام کی ضرورت ہے, اور کام کیا ہم نے. کام کیا ہم نے, ڈیلیور. دیکھیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے, اور پھر وہ ملکہ برطانیہ والوں نے میرے اوپر گیو اپ نہیں کیا. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, آپ کی بات ہم سنیں گے بریک کے بعد, کیونکہ بریک میں نے نہ لی تو آپ کی تو نوکری رہے گی, میری والی چلی جائے گی, اور ادھر سے بھی پھر گردن بھی پکڑی جائے گی. پکڑی جائے گی, چلی جائے گی. یو جی ورکوٹ شاتے دماغ لوڑے کھلے گپ شپ روان دے چرتم مزے پاکستان زندہ باد. جانا کہاں بڑھتے رہے. ویلکم یو زلی بیت وایو هر کله او ماشاءالله نن 13 اگست او ډیر خسته ملمانه موږ سره ناستي او څنګه تاسو پته ده چې محمد عباس موږ سره ناستي او ما اوس یو بل انکشاف واورېده چې ګرینډ سن اف صاحبزادہ عبدالقیوم خان صاحبزاده قیوم خان صاحب چې اسلامیہ کالج یو تاریخ ته او د هر سټوډنټ خواهش دی چې زه دې په دې کې داخله واخلم, زه دې په داسې طریقې باندې نمبر وروړم چې ماته اسلامیہ کالج کې ایډمیشن ملو شي. او هغه چې دی فاونډر اف اسلامیہ کالج او ماشاءالله دا یو بل غټ چې دی کریډټ تاسو سره چې دی اٹیچ دی. خو موږ به راشو او ماشاءالله تاسو د ملک او د قوم د پاره د پبلک د اویرنس د پاره مختلف چې دی تاسو دلته ما رغه کوي ورکشاپس کوي, بلکې تاسو ماشاءالله ریسنټلی یو اس د هم چې دی راغلی اینڈ تاسو پوره چې سوورم سټرګل دی اټس آل اباؤٹ پاکستان. ٹھیک شو جی, نمونږ چونکې ازادیم دا خوشحالیم دا او نمونږ د ازادۍ نه یو ورځ مخکې سیلیبریشن دی. څه به وایي جی عباس صاحب؟ اول خو جی د خیبر ټي وي ډیره مهرباني, او I must appreciate خیبر ټي وي چې په داسې اوکیژنز باندې تاسو پروګرامز کوئ. اول خو جی په د وطن حوالې سره چې څنګه میډم خبره وکړه, اول خو زه لږ غونډه کې په دې کې اضافه وکړم چې د خواتین د حقوق په باره کې په پاکستان کې یو ډېر غلط پرسپشن دی په بهر دنیا کې. دیم چونکې په انګلند کې وخت تېر کړی دی, زه اوس د امریکې نه واپس راغلم. پروفیسر صاحب دی ټولو ته به دې باره کې ډېره ښه پته وي چې پرسپشنز چې کوم دي هغه ډېر غلط دي. اوس ما ته مخامخ اگزامپل ناست دی چې کوین اف انګلند انوایټس هر ټو ګیو هر ان ایوارډ. مونږ دلته ناست څومره خلکو ته دې باره کې پته ده, د اویرنس لکه دس از آر پراید, ایگزیکټلی وای آرنټ وی سیلیبریټینګ اټ. او مونږ وایي ښځو ته مونږ حقوق نه ورکوم, دا څوک دي؟ دا څوک دي دوه؟ Now we are celebrating for 13 August باندې دا دې ته tribute. So what I mean to say is جی چې په پاکستان کې د ټالنت اس کمی نشته. زما خپل مشره لور, my eldest daughter, هغه په کلاس 6 کې د کامن ویلث دغه essay competition as a class 6 student. Out of 180 countries, her essay was selected. Wow, great. And alhamdulillah, she is an MS student. I am science history and project management. But what I mean to say is, زه په خپله جی لکه امریکا کې په University of Houston کې, then University of South Florida. Believe me جی, the Pakistan, the communities, اوس فیلڈ مارشل صاحب تللی و ټامپا ته. I was there in Tampa. په ټامپا کې او په امریکا کې د پاکستانی کمیونټي وایبرنسي دومره زبردسته ده. They gel together so well. مونږ سره جی زه یو بله خبره دې معامله کې د ایجوکیشن حوالې سره زه کول غواړم. زمونږ ګاونډ کې چې کوم ملکونه دي,
که هغه یو دی که هغه بل دی هغه یې چې ایجوکیشن ډیپلومسي باندې ډېر زیات کار کوي لکه که تاسو وګورئ نن په امریکا کې په الیکشن کې ټرمپ سره په مقابله کې څوک ولاړ دي په انګلند کې پرایم منسټر څوک و صرف او صرف د دې تعلیم په وجه باندې زمونږ په دې وطن کې out of 240 million people 60% are those people who are less than 30 years of age. The دیرش کالونه کم عمر دی. We are the youngest nation in the world, one of the youngest nation in the world. دا youth چې دی this youth bulge as we call it د دې دپاره خو به موږ ته نوکریان هم پکاري که نه دی دپاره خو به هغه لار هم پکاري که نه چې دی په دنیا کې کار شروع کړي دی په دنیا کې د پاکستان امباسډرز جوړېدل شروع شي سوري ډاکټر صاحب تاسو خبره کټ کوم خو دلته مسله دا ده کنه چې الته ازادي ده هر یو عوام اوسیدونکو ته ازادي ده چې وات دی وانټ دی سلیکشن هم په خپل مرزي کوي چې کم یو کس دی غواړي از صدر از لیډر زمونږ دلته خو دغه یو څو ګینه چونې هغه وي هغه میراث را روان دي د مور او پلار او د نیا نیکونو هغې سره چې مقابله کې بل کس ودرېږي نو خو بیا د ټول عمر دپاره تورو تمبو ته واړئ که نه دلته خو سلیکشن کېږي بل دا چې دلته خو هغه عام که څوک ډېر هم سبق ووایي یا ایجوکیشن حاصل کړي نو دلته خو هغه حکومتونه نه پرېږدي زه به درله یو اگزامپل درکړم یونیورسټي اف هیوسټن چې دی د هغې 75,000 سټوډنټ سټرنث دی 75,000 سټوډنټس په یو ټایم باندې په هغه یونیورسټۍ کې جي هغه چا خبره majority are either Chinese either دغه د the South American students Indians Pakistanis بل ته ډېر خال ښکاري this means that د وطن کې تعلیم چې دی جي quality education هغه education چې کوم په انټرنیشنل ارینا باندې کنسیډر کیږي هغې ته پې نوکري ملاویږي ایگزیکټلی اله به چې دی نو موږ لکه دلته ډیګري خو موږ ورکوو خو هغه ډیګرۍ نه پس ته موږ ته دا نه پته چې به نوکري ملاویږي که نه ایگزیکټلی لکه تاسو د یو ایس خبرو کړه هلته چې موږ کله تلو په امیګریشن باندې پره باندې زیاتر انډینز وو د نور نیشنز کسانو هلته چې بیا موږ به مالز ته به وزټ کول نو زیاتر پاکستانیان به ډېر کم وو اکا دوکه یو دوه درې ماته هلته میلاو شو چې هغه پولیس آفیسرز وو هغه نیویورک چې کله موږ هلته تلو نیویورک تاڼې ته هلته موږ ته صرف پولیس آفیسر یو دوه پاکستانیان میلو شو ادروایز چې څومره ما کې دي بټ زیاتر تعداد د انډینز وو چې ښه خو پوسټ باندې دي اینډ دغه ټایم دغه ځای کې زه تاسو سره اګري کوم چې هلته بیا زموږ کسان ایجوکیشن لیول د هغې سکول سیکنډ ایئر پورې دی په دې کې جي داسې وه چې 2014-15 کې what I did was I brought in the Swiss ambassador دلته مې راوسته او موږ دلته کې ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن کورسز ڈیزائن کرل آپ نے برٹش کاؤنسل کی بات کی تو ان کے ساتھ مل کے ما بیا داسې وکړل چې زمونږ جي ترکاڼ زمونږ ګلکار د به دلته کې خو به کار وکړه خو هغه سره سرټیفیکیټ نو چې هغه په دوبۍ کې او په سعودي کې کار کړی او نه د هغه د کار ویلیو بیکاز ریکګنیشن نو موږ دلته جي 114 کورسز سویس انسټیټیوشن سره کنیکټ کړل اوس زما ګلکار او ترکاڼ چې دی هغه ته هغه سرټیفیکیټ ملاویږي چې کم چې دی هلته کنسیډر کیږي واو دیٹس نایس ماشاءالله what I mean to say is چې په دې وطن کې پوټینشل ډېر زیات دی تاسو ته زه دا م ووایم چې مونږ دا خلک دلته کې چې کوم مونږ ناست یو یا په امریکا کې یا په یورپ کې چې کوم خلک ناست دی یا په یو کې کوم خلک ناست دی بلیو می دومره پوټینشل دی زما په امریکا کې په فلوریډا کې یا په ټیکسس کې یا په نیویارک کې د ټاپ لیول ډاکټرز چې دی پاکستانیز زما نیورو فزیشن زما ټراما سرجنز پښتانه believe me like the majority دا ما ته مخامخ پښتانه ناسته ده دلته کې موږ this is an example زه بیا ځکه یادوم چې خلک وایي چې یاره women education نشته دی women education شته دی موږ صرف پرسپشن چینج کول دي هر سړی د ګیلې خبره کوي هر سړی د تکلیف خبره کوي خو د هغه اپرچونټي خبره نه کوي چې کوم اویلیبل ده هغې دپاره خواري نه کوو هغې دپاره محنت ته تیار نه یو خو مونږ ګیلې ډېرې کوو نو د ګیلو نه لکه پاکستان کانټیکسټ کې به ته زه خبره وکړم سسټینیبلټي خبره مونږ کوو پولیټیکل سسټینیبلټي فار ایگزامپل پاکستان جوړ شو 56 کې کانسټیټیوشن جوړ شو 58 کې مات شو 62 کې جوړ شو 69 کې مات شو بیا هغې نه پس ته 70 چې په 73 کې جوړ شو په 77 کې بیا مات شو بیا په 86 87 کې دوباره بحال شو بیا په 99 کې مات شو په 2001 کې راغی we are very lucky چې د هغه وخت نه کوم سیستم روان دی نو 25 کاله وشو چې مات نه دی الحمدلله
No, this is something which is a positive point. زبردست Oh, زبردست all parties, all political parties needs to be appreciated for this. زبردست ټرو زبردست ماشاءالله او ما خبره چې څنګه سر خبرو کړو چې هر یو کس کامیاب دی زموږ دلته کو زنانو مقدار وګوري زنانه ماشاءالله ډېرې ټیلنټډ دي بټ ما خبر چې هایلایټ کولو ضرورت دی هغه اپریسیشن دلته ډېر کم دی کو زنانه داسې اچیومنٹ حاصل هم کین او بس ټیک شو څه خبره ده دا څه ګټه خبره زه به تاسو ته شاباسي نشته. یو شی به تاسو زه اډ کوم تاسو د ایرپورټ خبرو که د نیویارک ایرپورټ ما چې کله لینډ کو نو آی لینډډ ایٹ میامي ایرپورټ نو هلته کې چې کوم امیګریشن افیسر ناستو نو بلیو می هغه ټول خلک یې رخصت کړل موږ 2 کسان یې کېنولو یو زوم یو ما سره یو ینګ سټوډنټ و خو چې کله هغه امیګریشن افیسر ته زه لاړم نو ما ته یې وی چې هو یو کین یو انټروډیوس یور سیلف ما چې بالکل چې ما هغه سره خبرې شروع کړې ما ته ستا لینکډین پروفایل شته ما چې یس آی ډو هاو لینکډین پروفایل ما ته وخه when he typed in my LinkedIn profile نو ما ته دا ټول کارونه تا څنګه کړی دي how did you do all this are you doing all this نو ما ته په جواب کې ما ما ته وی چې how are you doing all this نو ما ته چې you need to step out of this counter and I'll teach you how it And I can will be done teach you how to do this. لکه تاسو پرسپشن چې چینج کوي کنه Exactly. تاسو چې کله خلکو سره خبرې کوي each and everyone out of this country is an ambassador of this country. Absolutely. First impression is the last impression. ستا د گفتگو نه ستا د جسچرز نه پته ولګي چې what you are basically او غټه خبره ده چې زیاتر پاکستانیت شناخت موږ سره وی الحمدلله په دې باندې موږ له پرایډ پکار دی ځینې ځینو کې چې دین تاسو چې کله پاسپورت شو کوي کنه نو ځینې کنټریز کې هغه ډېر هغه لاندې نظر باندې ګوري چې او پاکستاني د پاکستان اکثر د لاین نم لګرستو درې پاکستان بټ بیا هم چې وایي، هغه پاکستانیانو سره کله خبرې وکړو په امیګریشن باندې نو دیٹ ټایم دی ریلایز چې اوکې پاکستان کې داسې کسان هم شته خو دا هغه ایمیج دی ځینې ځینو کې زموږ ایمیج ډېر خراب ښودلی کېږي دیټس وای اچھا چې موږ به راشو په ریډیو پاکستان باندې لیاجي صاحب ستاسو خواله به راځم چې ستاسو خواته خبرې ډېرې زیاتې دي هغه به زه تفصیلا ون بای ون اورم اوس په تاسو اورئ داسې چل دی خبرې ته غوږ کړه مونږه ټوټلی چې کوم دی دا اوس 20-30 منټ چې کوم څونه دي دا مونږه په ویسټرن چې کوم دی کنټریز دغه باندې ضایع کړو ایگزیکټلی مونږ خپل دلته 14 اګست مناوو او 13 اګست مناوو بالکل مونږ څه یو ایگزیکټلی موږ یاره د نورو خلکو پرېږدي خبرې چې اوس دلته چې کوم دی نو عباس صاحب دغه ورکړو چې تا نه دونه ډېر ټیلنټ دی او ته چې کوم دی نو زما یو ملګری دی ډاکټر حنیف جمال ښه هغه تللی دی په امریکا کې چې کوم دی سرجري کوي او هغه مخکې ورځ دلته سیمینار ته راستولی و امریکا د دې ځای نمایندګۍ د هغه ځای نمایندګۍ دپاره یې دلته راستولی و ښه نو دلته ورته چې کوم دی هغه سهولتونه ورکړئ دلته ورته چې کوم دی نو هغه څیزونه ورکړئ نو دی به هلته نه ځي کنه ایگزیکټلی دی به هغه ځای ته نه ځي هغه ځای کې به چې کوم دی نه کېږي مونږ 13 اګست چې کوم دی خانه مونږ آزاد شوي یو الحمدلله خو غلامان یو ذهني طور غلامان یو تر اوسه پورې چې کوم دی مونږ حقیقت نه تقسیم کړی زمونږ اوس هم چې کوم دی ویش چې دی په بهر ملکونو کې کېږي دا عہدې چې اوس تقسیم شوې دا اوس الیکشن چې وشو دا اوس خبرې چې وشوې مونږ که د دې څیزونو نه روزو که نه او مونږ مطلب دی دونه هم خوار یو چې آیا بنګلادیش نه مونږ وروسته یو مونږ مطلب دی چې هغه زمونږ حصه وه زمونږ لاس و او هغوی په اکانمي کې مونږ نه مخکې لاړه ایون احمد الیاجي صاحب لکه افغانستان خلکو به په بورو کې پیسې راوړې دلته او دومره د هغې پیسه لاندې وه او اوس د افغانستان پیسه هم چې دی زموږ د ملک نه هغوی په سل ګونه باندې بره شوله که نه هغه به مونږ به پورې خندا کوله هغه به چا اخیستې نه بالکل هغه به چا نه اخیستې خدای دې وبخه داسې چل دی چې مونږ دلته چې ناست یو مونږ دا پیغام رسو هر یو پاکستانی ته چې د دې ازادۍ دا ګوره چې کوم دی دا مونږ ته مشرانو په پلیټ کې نه راکړې قربانیانو باندې وینې قربانیانې ورکړې دي هغوی چې کوم دی وینې توی کړې دي د هغوی خاندانونه تباه شوي یو دا دی نن سبا چې کوم دی نو پرون بابړې شهیدان دي هغې کې څلور شپږ 700 چې کوم دی نو احمد الیاجي صاحب واپس پر راځو د بریک نه پس تاسو خبرې به اورو او مونږ چې دی نو رباح مهدي صاحب له اجازت ورکوو چې متصب د صوبایي
بیزی روزے او دی وی چې آپ کی نوکری تو جائے گی نہیں جائے گی میری نوکری چلی جائے گی ولی کې مال وی ډیر زیات کسان ناشتي او 300 400 تعداد باندې نو مونږه د چا د وی کنه د دې دل تراتلم ضروری خو الته هم د بل چا مسلې سولف کول او د غي د پاره هیلپ او لارې خپل دا هم غټه ذمہواری ده. تھینک یو سو مچ کہ آج کے دن آپ ہمارے ساتھ رہی, بہت مزہ آیا. آپ باقی خواتین کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت سے ادھر بیٹھی ہوئی تھی, بہت شکریہ. If I can quickly add, the honor and privilege is mine to be with your beautiful faces. Thank you. اور before I leave, I would like to commend عباس صاحب. دیکھیے ہمارے جو I'm aware of the break limits. دیکھیں بیٹی کے ڈی این اے میں اگر کوئی کانفیڈنس ڈالتا ہے تو وہ باپ ہوتا ہے. تو میں بہت زیادہ کمنٹ کرنا چاہوں گی, اور میرے بھی والد نے جب میری 100% اسکالرشپ آئی تھی تو اپنا آبائی گھر بھیجا تھا میری ایجوکیشن کو اسپانسر کرنے کے لیے. وین یو انویسٹ ان ویمن اٹ گوز لانگ ٹرمس. اور جو انہوں نے سیڈا کے لیے بھی کیا ہے, اینڈ اسپیشلی ہی از اے سورس آف پرائڈ فار اس فار ریزنگ اے ڈاٹر, جنہوں نے ماشاء اللہ سے ہماری اتنی بڑی ہمارے لیے پرائڈ بنی ہے کہ شی ون دا ایسے کمپٹیشن آلسو. سو ہیٹس آف to fathers like that and to allies that we have. And thank you very much. The honor and privilege is mine for being with yourselves. Thank you so much. بہت بہت شکریہ جی. او دمو والے گرانو کتن کو پس داغی بیا رازو پاکستان زندہ باد. ویلکم. عمدہ جذبے سره به انشاءاللہ جشن آزادی سیلیبریشن وی او ولادي پوره من طریقې سره تیر کی. دا ځکه یم چې همیشه د دشمن مونږ تسترګي وي او غي د داسې موقعو په تلاش کې وي, نو ځکه زه همیشه دا غواړم چې الله تعالی دې پوره من او سکون سره په مونږ باندې هر خوشحالي تیر کی. ریاض صاحب لبرا شو ریډیو پاکستان چې ځان یو تاریخ لري, یو پہچان لري ریډیو پاکستان. او د ریډیو پاکستان کو تاسو وګورئ موده مخکې چې دین هم دغه هغه فساد او توړ پوړ او یو شی بل شی نه وي چې پتا مې وس نه رسي مړ به د پلار کم کنه هغه حسابو نو نور څه باندې د هغې عوام وسو نه رسېدلو چې هلته تلو هلته توړ پوړ کړو یا څه سوځولو, نو خپل ښار او خپل پېښور او خپل ریډیو ته ور ولګو. هغه دوران کې هم ټرانسمیشن روانو, لایف ایکټیویټیز روانو, بٹ هغه دوباره د هغې ریکنسټرکشنز د هغې هغه پوره یو شکل چینج کول ماشاءالله ریاض صاحب زه به دویمه چې که ستاسو ډېر غټ لاس دی. اول خو دغه هر څه نه تېر څنګه شوی؟ ټول اول ستاسو شکریه جی, تاسو یاد کما ما خو تاسو ته سټارټ کیو دا زموږ دویم کور دی د پښتنو دپاره, چونکې مونږ پاکستان جوړېدو نه مخکې ریډیو پاکستان یو شکل کې و بالکل او موجود و. زه سر وختي او د دې خبرې مې اورېدې, نو ما ته ټول هغه چې کوم مونږ ګورو هلته کې ویژن میشنز او د قادیازم او د هغه چې کوم مونږ په ایجوکیشن کې ویلي دي هغه شیزونه ما ته مخې ته راغله. شکر الحمدلله زمونږ ینګ جنریشن چې دی یو سټیج ته ورسېدو چې هغې خلک چې دي هغې ډېر ماشاءالله بیانډ د باونډریز لاړه. بالکل بالکل. او څه کسان چې دي هغه لا اوس هم په باونډریز کې دننه یو تاویږي را تاویږي. خو ریډیو پاکستان داسې محکمه ده چې کوم ته مدر ارګنایزیشن مونږ ویلی شو چې څنګه پوسټ آفیس دی, همداسې کې دا هم یو داسې محکمه ده پاکستان براډکاسټینګ کارپوریشن چې کوم دی چې کوم ته حرف عام کې ریډیو پاکستان وي, دا د پاکستان د وجود یو حصه ده, اهم حصه ده. اور زه به نن ذکر ضرور کوم چې نن ورځ هم د هغې ده چې همدا 13 تاریخ او 12 بجې چې کله ورځ بدله شوه, ډیټ بدل شو, نو مصطفی علي حمداني صاحب چې کوم هلته په مایک باندې ناست و هغې دا ذکر وکړو چې اس وقت آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں, بالکل خوش آمدید. نو سلام یې وکړو اور یو ښه طریقې سره یو ښه ګیسچر یې ورکړو مسلمانانو ته چې تاسو آزاد شوئ, یا تاسو هغه جد و جهد چې مسلسل را روان و قائد اعظم کو هغې کې کامیاب شوئ, یا دا یو تھنکنګ و جي. او هغه تھنکنګ چې دی هغه زه وایم چې مخې ته راتلل اور خپل سترګو سره کتل, دا هغه وخت فیلینګز دي چې چا کتلی دی هغې ته پته ده, او مونږ یې محسوسولی شو, مونږ یې محسوسولی شو. دا بس صرف لږ فیل کولی شو, صرف لږ سنسیټیو یو جذباتي قوم یو مونږه, نو دا زمونږ بحیثیت مسلمان ډېر جذباتي یو چې کوم زمونږ دا ملګري دي ماشاءالله خپل فیلډس کې الله دې نوره ترقي ورته ورکړي چې دوی ښایسته ښایسته ریسرچز وکړي په دې باندې.
نو چونکې زه خو تھرو آؤٹ ریډیو پاکستان کې هم پاتې شوی یم، دې نه علاوه نور ارګنایزیشنز کې هم پاتې یم. دا زما تقریبا اووم جاب دی. خو چې کله ما انجینیرنګ وکړو او زه راووتم نو ما به دا سوچ کولو چې کومه ما لپاره بهترین، ما بیسیکلی ټیلی کمیونیکیشن کې کړی دی انجینیرنګ یو ای ټي پېښور نه. نو زه ولاړم یو ورځ چې کله مونږ ایگزامز او وایوا فاینل کېده ریسرچ ورک، نو ما ملګري ټول 82 کسانو مونږ تقریبا سیشن کې ما تپوس وکړو څه سیکشن ای بی سی داسې. یو وایي زه روان یم امریکا ته، بل راته وایي زه اسټرالیا کې مې داخله کړې ده، یو راته وایي زه جاپان ته روان یم، یو راته وایي زه سعودي عرب ته روان یم. نو اخره کې هغه زما ملګرو ما نه هم تپوس وکړو. ټول شفل شو. بالکل جی، ما نه تپوس وکړو. نو ما ته زه په پاکستان کې مې خبر مې چې تاسو لاړ شئ دې ملک ته، نو مې سو خو بدلته یې که نه. څوک خو به کار کوي. نو شکر الحمدلله دا نه دی چې مونږ بار مونږ ته نیو تلي یا مو هلته نه ایجوکیشن نه دی کړی، خو بیا مو کوشش دا کړی دی چې خپل سټیټ ته واپس راغلی وو. او د شروع نه زما خپل یو اصول جوړ کړی دی چې پاکستان کې زه خپل یوت له څه نه څه ورکړم. ډېر ښه. اور ریډیو پاکستان تاسو خبرو کا چې 9 مئی یو ډیټ ور پورې ولګېدو. زه هغه ډارکنس ته تلل نه غواړم، چونکې یو معصوم اداره ده، یو ډېره ښکلې اداره ده چې چېرته لیټریچر ښیي، چېرته تا ته نیوز رسوي، چېرته بیانډ د باونډریز دشمن مونږه هغې ته یو آواز رسوه چې ته غلطې زمونږ پسې غلطې خبرې بلکې د ریډیو خبره کېږي، ریډیو سره ریلیټډ مونږه زموږ هني بلوچ صاحب یو وړوکی غونډې کې فلر تیار کړی دی. جی جی جی. او هغه چې هغه حالاتو باندې ده، لکه دا مونږ هغه وخت ته ځو، هغې تاریخ ته ځو. نو راځئ اول دغه ګور بیا واپس راځو. अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है. आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए. अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है. आपको पाकिस्तान मुबारक. या पाक परवरदिगार, या रब्बुल इज़्ज़त, नन दे द बर सखीर करोड़ा मुसलमानों अरमान दे पूरे को यो आज़ाद मल्क ते मुंग लड़ा को जमा बचो ज़ेरे में दरबान दे नन न मुंग आज़ादियो पाकिस्तान में मुबारक मुबारक. वेल डन बलोच भाई, जबरदस्त یو پوزیټیو یو ښایسته غوندې کې میسج تاریخ ښکلی او څونه ښکلی جوړ کړی دی هغه بلیک اینډ وایټ او ښایسته خبرې او بیا ریډیو او دا پاکستان. موږ خاص ساتلی د ریاض صاحب دپاره و چې دا کله دی راځي که نه نو دا موږ خامخا تاسو ته پلی کوو. اچھا جی راځو به ګپ شپ هم لګوو. دغه 9 مئی چې کومه تاسو کیسه وکړه ریډیو پاکستان چې کله دغه د خلکو ښکار شو دوی ورته اور ولګاو، زه هم شارټ لږ زر زر موږ دا کیسه ووایي، بیا واپس هغه حالات څنګه وو؟ حالات داسې وو چې مونږ ته چونکې ریسپانس ملایږي زموږ خو فیډرل ګورنمنټ سره دی او بیا انفارمیشن منسټري اینډ هیریټیج د هغې انډر یو مونږ، نو هلته نه مونږ ته یو میسج ملاو شو کہ انڈیا ډیر خوشحاله دی کہ ہم نے ایک اور آواز بند کر دی. اور دا وته اوس زه د هیستوري طرف ته لږ ځکه لاړم چې مارکوني دلته کې 1934 کې دلته کې ماشاءالله سره هغې صوبه سرحد دپاره چې نن کې پی کې دی خیبر پښتونخوا دې کې هغه ټرانسمیټر خپل لاس سره لګولی و. دا 10 کیلو واټ ټرانسمیټر و جي
موږ ته امپلیټیوډ ماډولیشن باندې وایو چې AM دا دی خپل لاس سره ولګو چغل پوره یو علاقه د زمونږ سره چې کوم ځای کې رنګ روډ او جی ټي روډ یو ځای کېږي چې هلته اوس هم زموږ یو ټرانسمیټر شته اچھا اور هغه ځای هغه واغشتو په پیسو او هلته کې جناب علي دي ته یو ریډیو هلته ولګو نو هغې ټایم دا بمبئی یو بمبئی سره یو KPK کې جی نو دا د KPK عوام کې شعور راوستو دپاره چې دلته چونکې قبایل وو دلته کې لینګویج ډېر بیریئر او بل د دیزی کلچر ډېر ریچ دی د هغې په دغه باندې چې هغې خو ډېر کتابونه په دې په باره کې لیکلي دي خیبر پاس په باره کې داسې نور دلته نو دا ډېر فخر خبره وه چې په غونډ پاکستان کې یو لاهور کې او یو دلته کې د مارکوني د لاس سره دلته کې جی ټرانسمیټر ولګېد نو دا زه درته ځکه درته دا ہسٹری ما وویله چې څه ټایم دا دغه شو نو موږ ته دا میسج راغو کہ یہاں پہ انڈیا نے کہہ دیا کہ ہم نے آواز بند کر دی خوشحاله شو خوشحاله شو جی ها تاسو یقین وکړئ زما ټیم دی ماشاءالله سره یې موږ څلور پنځه کسان یو که IT والا دی که زما انجینیرینګ سیکشن دی زه به د هغې نومونه ځکه علم چې دا ډېر ضروري دی هغې کې زموږ یو ډېر سینیر کس دی 37 years of services د هغه دی اور سیف الله نامه د هغه دی رفایت الله د هغه هم داسې ډېر زیات افټس دي زموږ انجینیر مینیجر دی زما د IT کس دی چې کوم کې ظهور صاحب دی دا ټول مونږ کېناستو مونږ یو سټریټجي جوړه کړه چې یار مونږ دا اوچتول دي مونږ ته 16 hours 12 hours کې دننه دا اوچتول دي ټایم ما د یو هفتې اغشتی و خو شکر الحمدلله خپل جیب نه مې پیسې ولګولې او هلته مې بجلي هم ټیکه کړه هلته مونږ ټرانسمیټر ته ټرانسمیشن هم روان کو او څه په دې واقع کې دننه څه معجزات هم شوي دي چې هغه به زه تاسو ته څه ووایم زموږ د انجینیرینګ سیکشن الحمدلله سټوډیوز الله بچ کړ یعنې هغې ته دننه شي او دې هلکانو بچ کړی او په دې باندې هغې وړوکې غوندې سټریټجي جوړه کړه او بس هغه واقعیات داسې دي چې د بیان نه دي هغه د فیلینګس دي بالکل ویډیوز هم کتلی اور 16 hours کې مونږ دا आवाज اوچت کو د ریډیو په هغه سیم فریکوینسي 1260 باندې چې مونږ وچلولو زبردست نو مونږ ته ډېر لکه اپریسیشن په دې باندې تاسو دشمن له شکست ورکړئ چې اواز نشه بندولې تاسو د جیب نه پیسې ولګولې دی وی چې د جیب نه پیسې ولګوا خدا کار ټیکول غیرت خبره هم نه د غیرت خبره او بل دي ځان نه کامران جان جوړ کړو کنه د جیب پیسې ولګوا کار صحیح کول ویری ګډ دما اجي پلیز نو بس یو دمه بوالو او دمه سره بالکل دا خو بخامخا ورود رازو پاکستان زندہ باد ویلکم بخیر راغله یو ځل بیا د بریک نه پس او زموږ د هلکانو ګوره ډېرې مستې ملي نغمې ویلي موږ ته پته نه وه احمد عاجز صاحب ډېر ښایسته نن ورځ په حساب باندې اول خو چې دی څه لیکلي راوړي دي ملي نغمې راوړې ده اول خو چې دی هغه به مورو او بیا به د پاکستان په باره کې خبرې کوو د ښکلي ملک پاکستان چې څومره قربان څنګه وختي داسې خبره وکړي دا موږ ته مفتو کې نه دی میلاو شوی په ډېرو تکلیفاتو په قربانو راته میلاو شوی دی دې کې لا څه شک دی دا خو چې کوم دی نو زه خو وایم چې هر یو مشر کینو د کشر ته د دې ازادولو هغه ټوله کیسې وکړي چې هغه ټوله کیسه ورته وکړي چې دا اوس چې دا کم چې کوم دی د بابړې شهیدان دي دا دغه شهیدان دي دا ټول چې کوم دی نو مناویږي دا زمونږ ګیر چاپېره څومره مطلب دی چې مشرانو پې هغه خبره وینې ورکړي دي او دا په آزاد داسې په اسانه باندې خو موږ ته په لیټ کې خو نه راغلی دا ملک که نه جدوجهد دا خو په محنت باندې راغلی په دغه باندې راغلی او دا هم څه د قدرت څه نظام و چې بس راغلو یو معجزه وه او الله تعالی چې کوم دی خو په دغه موقع باندې مینه زه یو خبره کومه او هغه خبره دا ده چې اهم د عوام دپاره میسج دی اوس چې کوم دی نو دا نوی کول چې په الله دې ورته د نیکو هدایت وکړي دوی د موټر سایکلو نه جالی وباسي دا ما وختي مو وې او هغه ډزې مزې شروع کړي بیا د هغې نه پس او سلنسر یا په پنګي راغلي دي هغه شپه ورځ پمیږي ویلینګ کوي هغه ویلینګ کوي نو بد دا خو د مهرباني وکړي په دې ورځ که تاسو یو سپاره ووایي نو څه به څه ګناه به وشي که نه لاسو مطلب دی چې یو دغه وکړئ نو دا به دا شي نه خو چې کوم دی زه ورته خواست کوم ستاسو په واسطه باندې ستاسو په وساطت باندې چې دا ونه کوي مهرباني وکړئ دا شی چې کوم دی نو ډېر زیات دغه دی الله دې وکړي یو ځان سره به غټې غټې پیټې ایښي
خب بجای دې چې ملي غانې پکې وي نه نورې غانې به پکې لګولي او جیبه نورو غوندې ماحول یا او که داسې پاره دی ویلې وی که نه سرجي نو زمونږ به دا حل نو خو دغه خبره زه کوم نو که دا یو بل مونږ ووایو دا مطلب دی په یو کس دوه باندې مسرو کې نو ډېر غټه خبره ده، ډېر غټه خبره لویه غټه خبره ده که نه که اجازه خو زمونږ کار دا دی جی او باقي چې کوم دی د وطن به راته څه وی چې که وطن چې کوم دی نو دا خو سیمو زر دي که ملي سندره وی که دغه وی نو ما خو ورته لیکل کړي دي او هغه خو په نن موقع خامخا چې دی هغه او لازمي دي هغه د 14 اګست د ملي وطن چې کوم دی چې ازادي الله تعالی موږ له راکړې ده نو د دې ملي نغمه ده او دا د آزادۍ نعمت ته تل سلام کومه د آزادۍ نعمت ته تل د سلام آزادۍ نعمت ته تل سلام کومه وطن تا به تل ستایمه واه وطن تا به تل ستایم تا به تل ستایمه او ستا کاڼي بوټي سیم و زر دي واه ستا کاڼي بوټي ستا کاڼي بوټي سیم و زر دي په مونږه ګران د مال و سر دي ډېر ښه ستا کاڼي بوټي سیم و زر دي په مونږه ګران د مال و سر دي لکه خوږ لاسې د غریب نه به ساتمه واه لکه خوږ ګلاس لکه خوږ لاسې د غریب نه به ساتمه وطن تا به تل ستایمه ډېر ښه او د قربانۍ صف کې قطار شه د قربانۍ سب کې قطار شه د قربانۍ صف کې قطار شه اولاد مې ټول د تا نظار شه واه 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 د زبردست قربانۍ صف کې قطار شه اولاد مې ټول د تا نظار شه دې جوارۍ کې خیر دی هر څه که بلمه واه دې جوارۍ کې خیر دې دی جوارۍ کې خیر دی هر څه که بلمه وطن تا به تل ستایمه او ما ته د هر څه معتبر دي واه ما ته د هر څه معتبر دي بېشکه ما ته د هر څه معتبر دي خاورې دې نه دي مشک امبر دي ډېر ښه ما ته د هر څه معتبر دي خاورې دې نه دي مشک امبر دي زما رانجه زه یې په سترګو ښکلومه وطن تا به تل ستایمه دا ستا ازغي دي که ګلونه دا ستا ازغي دي که دا ګلونه ستا ازغي دي که ګلونه مونږ به ورکړو پیسرونه ډېر ښه دا ستا ازغي دي که ګلونه مونږ به ورکړو پیسرونه په خپلو وینو مالیاري به یې تل کومه واه وطن تا به تل ستایمه ډېر ښه د آزادۍ نعمت ته تل سلام کومه وطن تا به تل ستایمه ډېر ښه ډېر زبردست د وطن مینه وه هغه اظهار محبت او ستاسو اظهار محبت او زما ورسره چې کوم دی دا عقیدت و ډېر ښه ډېر خوند یې وکړو وایي هغه چې خبره بالکل د دې موقع په دې هغه جوړېده ده او چې بیا احمد الحاجي صاحب ناست وي احمد الحاجي صاحب نه شاعري یا نغمه یا غزل ونرو نو بیا خو کیدی نشي او یقین وکړئ ستاسو په شعر او شاعرۍ باندې او سپیشلی نن دا ورځ ستاسو ملي نغمې باندې نور هم ښایسته شوه د ازادۍ هغه جشن فیل کیږي راته ډېره مهرباني دا یو بس داسې خبره ده که نه جي چې لکه په دغه شپه باندې یا په دغه ورځ باندې په کار خدا ده چې موږ ټول شکر ادا کړو د شکرانې نفل ادا کړو او وکړو خو به هر حال موږ له الله تعالی چې کوم دی دا ازادي راکړې ده دا د هغه خلکو نه تپوس که څوک چې غلام وي بېشکه یا هغه کسان چې اوس هم په تکلیف کې ژوند تېرې جنګ پې روان دی یا پې جنګ روان دی یا چې کوم دی دا خو شکر وباسي په خپل کټ پوزي باندې وده شو د چا تپوس نشته په خپله خوښه راپاسو هغه د خدای احکام د سهار مونځ هم پکې نه الحمدلله هغه هم پکې نه کوو نه کوو ولې نه کوو نه مونږ خو یې نه کوو که نه نو مونږ خو چې کوم وای خدای مونږ خو د خپل دغه نه چې کوم دی نو لکه مطلب دی چې هغه چې څه ته پابندي وي که نه او په کومه طریقه باندې کول دي
لکه ګوره الحمدلله مونږه څنګه وختي مونږه سٹارټ کې ټولو خبرو کې چې خپل ملک کې اوسېږو چې وخت مقرر شي 10-15 څوک راته وایي نه چې بهی ستا د وتو ورځ د ستا ویزې کې ټایم ختم شو بهر ملکونو ته خو چې مونږه لاړ شو مختصر ټایم وي جی 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 خبره کول غواړي ډېر سات نه سر دونه ښکلې شاعري وکړو په دې کې یو لفظ هغه بوټی استعمال شو نو ما د دې دا خبرې واورېدې واقعي په کار دی چې کم باجې او پوپونکیان او دا سلنسر چې دي که نه دې نه خو ټول فیډ اپ شوي یو ایگزیکټلی او مونږ وایو چې دا یاره دا خو ختم شي ښه دی هم د دې د وجه نه مونږ تقریبا پریویس 15 کالو نه زه بیسیکلي سوشل سایټ ته ملک ډېر کار کوم حیات آباد کې زمونږ حیات آباد ریزیډنس کونسل یو دغه دی هلته چیرمین دی اکرام الله بنګس صاحب هغه د 85 نه لګیا دی په دې کارونو کې ریاض صاحب د ریډیو سره کار لري یو منټ او د ته به پتې چې ټایم ختم شي نو کم حل راواخلي خلک یو سکند تاسو ویلم نو مونږ هر جشن ازادي باندې بوټي روړو او مختلف داسې ځایونو کې کرو نو مونږ کوشش دا کوو چې ماشومان ته دا اویرنس ورکو چې تاسو یو بوټی وکړئ یا د هغې حفاظت وکړئ چې زموږ دا ملک ښایسته شي د دې انوایرمنټ ډېره مننه په تلو تلو کې شارټ واړه واړه میسیجز د خپل ملک دپاره جي سره ول تاسو زه خو دا وایم جي چې د خپل وطن ځوانانو ته چې دا وطن کینوس خالی دی او قلم تاسو سره لاس کې د دې کینوس کې چې تاسو څه ډک کړئ او که هغه مو ښه ډک کړل نو د وطن تقدیر به ښیي او هغه ښه ډکول به دا وي چې په خپل تعلیم توجه ورکړئ خپل کوالټي تعلیم باندې او په دې چې څنګه په دې ځای کې مېلمنو خبره وکړه که دنیا کې هر ځای ته لاړ شئ خپل وطن ته واپس راشئ زه واپس راغلم دا صوبایي محتسب صاحب واپس راغله دا شانتې زموږ ډېر ځوانان ډېر قابل خلک ډاکټران انجینران زه وایم چې واپس راشئ او دې وطن جوړولو کې خپل کردار ادا کړئ او یوت ته به زه دا وایم چې خپل د وطن دپاره کار وکړئ د دې پوپونګو خبره دی وکړه په اسلام آباد کې باقاعده قانوني توګه باندې هغه دی بند کړل نو دلته جی ریاست پتلو کې وړو غونډه کې میسج شارټ په دته دا وایم چې تعلیم ډېر ضروري دی په هغې سره اخلاقیات نن سبا اخلاقیات درس کم شوی دی تعلیم کې دننه زه وایم چې په پریارټي بیسز باندې دا ایمرجنسي بیسز باندې د اخلاقیاتو کتابونه دغه کې اور سبق ورته ورکړي مونږ به اسمبلي کې چې ودرولو مونږ به روزانه اخلاقیاتو درس به مونږ له راکړو نو هغه لګیا دی هغه شیز ختم شوی دی چې الله دې وکړي چې دوباره دغه معاشره کې دا شیز زما خو چې کوم نه ایک ہی نه رہے زه خو چې کوم دی پلارانو ته دا ویم چې په ځانو لږې تېرې کړي نهارې تېرې کړي خو په بچو باندې تعلیم وکړئ په بچو تعلیم وکړئ او چې کوم نه سترګې که ډېر هم ښایسته وي که نه خو چې نظر پکې نه نو هېڅ معنی تعلیم وکړئ ډېره زیاته مننه ستاسو د راتګ یو جهان مننه تاسو ته د 14 اګست ډېر ډېر مبارک شي چې نن د جشن شپه به سلیبریټ کیږي او هغه میندو ته هغه پلارانو ته ریکویسټ دی څنګه چې ما د پروګرام په سټارټ کې اخر کې دا خبره کوم چې نن ورځ باندې چې ستاسو کوم ماشومان موټرسایکل چلی پلیز موټرسایکل ته تاله کوي یا مې پرېږدئ ځکه چې دا خدای مکه د هغې د جون سره لوبې کول دي او هلکانو جینکو ټولو ته هم دا یم جینکۍ خو نوځي هلکان زیاتره چې پلیز په امن طریقې سره د ازادۍ سلیبریشن وکړي او الله دې وکړي چې دا سلیبریشن په امن او طریقې باندې وشي یو ښه قوم یو داسې سبق ورکړي چې دا قوم یو ډېر ښه قوم دی ایجوکیټډ قوم دی په دې باندې مونږ چې دی ازادي نه مناو دا پته نشته چې کم مناول دي نو انشاءالله سبا به بیا سبا به راځو سبا به په آزاد ملک کې تاسو ته هرکلی وایي جشن ازادي 14 اګست په انشاءالله سهار تاسو سره مانځو مونږ به یو زمونږ خیبر سکرین چې کوم کسان دی به راځي او نور مونږ سره هیروز دی هغې به راځي نو ډېر ښایسته سرپرایزنګ دی ستاسو دپاره سبا ورځ دپاره دعاګانو کې میاد ساتئ پاکستان زنده باد د ننګیالو وطنه د بریالو وطنه د ګلدرو وطنه د ګنګبرو وطنه د ننګیالو وطنه د بریالو وطنه پتا قربان زمونږ مینه زمونږ ځان ګل وطنه ځان وطنه